خلق یو علماء مونږ له سکړی دي زمیدار کاکا کو عالم په اسمبلی کې نوې نو چې معمولی غوندې په کور کې قاړ دړ کولې نو ته به خزه پرې خو دی دا بناشنا کیسه وا چې بیا بسړی راتلل او دا به ویل جمال می خزه طلاق را کړ شکر وباسا دا په کور کې جنن سترګې روباسي دا د مفتی محمود برکت دی دا د کور نظام چې دی قائم دی برقرار دی په خپل حال باندې مفتی محمود عائلی قوانین مسترد کړي ځکه عائلی قوانین دا د اسلام په طرز معاشرت باندې د ایوب خان وړمبنه اٹیک او حمله وا هر وخت یې غوي ترمامیټر ګدي د مسلمانانو په معاشره کې ټمپریچر ګوري چې دوی د خپل اسلام سره څومره وفاداری اختیاري عائلی قوانین په ظاهر باندې ډېر معمولی ښکارېدل د نوسی میراث د نیکه په جایداد کې شریعت نه دی ورکړی دا د اسلام حکم دی او په عائلی قوانین کې د اسلام په دقه حکم باندې حمله کړې و او ایوب خان اعلان کړو چې نیکه مړ شو نو نوسی ته به د نیکه په میراث کې حصہ ملاویږي اگر کو دا پلار یې د دې نیکه نه مخکې وفات شوی دا په شریعت باندې حمله و چا چې 3 طلاق ورکړل خپلی بیبی ته نو دا سړی به گرفتاریږي او طلاق ثلاثه قابل تعزیر او قابل دست اندازی پولیس جرم دا ډیکلیر شو د دویم نکاح د پاره د وړمبنۍ زنانا اجازت شرط کو حالانکه دا خلاف شریعت و خزه ته د تنسیخ نکاح حق ورکو چې خزه کلم وغواړي نو خاون لبدس طلاق ورکړي لکه څنګه چې خاون خپل خزه له طلاق ورکړي دا د شریعت خلاف و دا د اسلام په فیملی سیستم باندې اٹیک او یلغار و د مغرب د طرف نه مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه د پاکستان د 1962 په پارلیمنت کې د ټولو نه اول د اسلامی نظام معاشرت د چوکیداري او د پهرداري حق ادا کو د ایوب خان اغه عائلی قوانین رواخستل دغه په مخ ور گزار کړل او اغه عائلی قوانین یې په هغه باندې واپس واخیستل خلق یو علماء مونږ له سکړی دي زمیدار کاکا کو عالم په اسمبلی کې نوې نو چې معمولی غوندې په کور کې قاړ دړ کولې نو ته به خزه پرې خو دی دا بناشنا کیسه وا چې بیا بسړی راتلل او دا به ویل جمال می خزه طلاق را کړ شکر وباسا دا په کور کې جنن سترګې روباسي دا د مفتی محمود برکت دی دا د کور نظام چې دی قائم دی برقرار دی په خپل حال باندې مفتی محمود عائلی قوانین مسترد کړي ځکه